بينات وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهمات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زموږ استاد د نئی جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی محترمو مانوستو ان شاء الله العزیز لوی علماء مقررین خطیبان حضرات راضی تاسو ته ان شاء الله العزیز په خپل موضوع باندې تفصیلی بیانونه کوي د وخت په مناسبت سره چونکه وخت هم نمازیګر د مونږ دی زه مختصر الفاظو کې سو معروضات گزارشات ان شاء الله العزیز عرض کوم محترم قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی کتاب دی د الله رب ذوالجلال مونږ او تاسو ته ژوند تیرولو دستور او منشور را لېږلی دی دا د الله رب ذوالجلال هغه اخرنی پیغام دی چې د مونږ او تاسو ته په زبانی حال سره وایي ما راواخلی زما سره خپل تعلق مضبوط کړئ ما خپل حاکم او دستور وګرځوئ که زم راواغستلم زما سره خپل تعلق مضبوط کو به دنیا کې م تاسو ته کامیابی والا ژوند ضمانت درکوم به دنیا کې م تاسو ته د خوشحالي والا ژوندۍ ضمانت درکوم به دنیا کې م تاسو ته حاکمیت او د غلبې والا ژوندۍ ضمانت درکوم او د مرګ نه وروسته قبر او د آخرت خوشحالي د قبر او د آخرت نعمتونه د قبر او د آخرت مزه د قبر او د آخرت راحتونه د قبر او د آخرت اسانه مستاسو انتظار کوي خو محترم قرآن مجید راته په زبانی حال سره دام وای که زم روانه غستلم زما سره خپل تعلق مضبوط نکو زم خپل دستور او منشور او حاکم ونه ګرځولم به یاد وساتئ دنیا کې مستاسو لپاره د مشکلاتو زندگی ده دنیا کې مستاسو لپاره د مصیبتونو زندگی ده دنیا کې مستاسو لپاره د غلامۍ او د محکومیت ژوند دی او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت مشکلات د قبر او د آخرت تکالیف د قبر او د آخرت مصیبتونه د قبر او د آخرت عذابونه د قبر او د آخرت اگر نه ختمېدونکي سخت به تاسو انتظار کې الله دې مو ساتي امين وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله د دې کتاب په ذریعہ سره ډیر قومونه اوچتای عزت ورته ورکي ويزو به آخرین او الله د دې کتاب په ذریعہ سره ډیر قومونه ذلیل کوي ذلت پستی او مشکلات ور باندې مسلط کوي محترم کوم قومونو چې د رب کتاب راغسته دي د خپل حاکم ګرځولې دي به محترم مشاهده مون تراخی تاریخ مون تراخی دغه خلق د دنیا کامیاب قومونه به تیر شوی دي دیو په دنیا باندې به د عروج ژوندۍ تیر کړی دا به په دنیا باندې دیو حکمرانی کړی دا لیکن کوم قومونو چې د قران نه مخړولې دي د قران نه اعراض کړی دي به محترم او دنیا کې د پستۍ ژوندۍ د غلامۍ ژوندۍ د مشکلاتو ژوندۍ د مصیبتونو ژوندۍ په دنیا کې به تیر کړی د محترم تاسو ګورئ اولنې قوم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دا صحابه د الله کتاب خپل منشور او رهنما وګرځو بیا صحابه قسم دې مشرق تلاړل مغرب تلاړل
شمال جنوب ته ورسېدل فتح او کامیابیانې بیا د هغوی خپو ته راغللې بیا هغه صحابه کرامو قسم دی د رب فضاګانې ورته مسخر شولې د رب هواګانې مسخر شولې د رب سمندرونه مسخر شولو بیا هغه صحابه کرامو د وخت لوی لوی بدماشان لکه نن زمانې ته روس او امریکا نوم یادې د دغه زمانې قیصر او کسرا د صحابو خپو ته بیا راغلله بیا د صحابو د خپو د لاندې راغلله بیا هغه صحابه کرامو کائناتو ته لاړل مشرق مغرب شمال جنوب ته لاړل قسم دی رب ورته کائنات مسخر کړله رب ورته کائنات تابع کړله صحابو بیا په کائناتو باندې حکومتونه کول یو صحابي فرمایي ول شپې سفر دی ځنګل کې یو ځکه شپه راځي د ذکر درندگانو خطر ده یو صحابي ودرېدو اعلان کوي او د ځنګل زمرو تاسو ته پته وي نن دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو شپه ده خبردار تکلیف ورنه کوي نقصان ورنه کوي صحابه فرمایي ویل مونږ د شپې د آرام انتظام برابر کو سلور طرف ته زنګر زمری راځي درندگان راځي اگر څوکۍ د پاره د حفاظت د پاره کیری ویل شپه سبا شولا مونږ خپل طرف ته کوچ اراده وکړه مونږ خپل طرف ته روان شو د زنګل زمری او درندگان خپل طرف ته واپس شو شام فتح شو د شام گورنر هغه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی ته خط را لیږي امیر المؤمنین د دې د خلکو دستور جوړ شوی دی دیو کال کې یو ناواده کړي جنۍ سنگار کی به د سمندر به رحم چپوتا واله کی دی وای کوم دغه سی ونکو د سمندر په وبو کې کمه راځي امیر المؤمنین ورته راغځي نه خط را لیږي ورته زما خط د سمندر چپوتا واله کا هغه خط کې سمندر ته مخاطب کیږي ورته یو سمندره که د رب په حکم چلےږي روان اوسېږه ورنه مونږ ته تا ضرورت نشته دی نن لاړ شئ د کورک مسلمانانو ورونو لاړ شئ د شام مسلمان وتپوسئ نن 1400 ساله تاریخ جدګه قسم دی 1400 کاله تاریخ هم گواه دی د شام مسلمان هم گواهی ورکوي نن 1400 کاله زمانه تیره شوې ده د امیر المؤمنین یو خطو 1400 کاله زمانه تیره شوې ده بیا د شام سمندر په وو کې کمی نه دی راغلی امیر المؤمنین مدینه منوره کې دی زلزله راغله د پاسېدو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی د په طبیعت باندې جلال غالب دی جلالی طبیعت والا انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمکه کې دوه وزیرانو یو ابو بکر بل عمر رضی الله عنهما ټول وای رضی الله عنهما ابو بکر فنا فی الرسول عمر فنا فی الله د ابوبکر کامل تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د عمر کامل تعلق د الله سره کله به نبی رسول الله دواړو نه مشوره غستا ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله سم تندې مبارک مطالعه کو د نبی علیہ السلام منشا سره څه جواب واړي عمر بزمه کې تکاته د الله منشا سره الله څه جواب واړي دیو جن امام ابن کثیر لیکي 21 مقامات امام شاه ولی الله رحم الله لیکي 27 مقامات هغه دي عمر پزمک خبره کوي عمر پزمک رائے پیش کوي عمر پزمک باندې مشوره ور کوي دارشنه د الله کتاب راضي دارشنه قران راضي دارشنه وحي راضي دارشنه جبريل امین راضي د عمر فاروق تایید کوي محترم ترمذی شریف کې حدیث موجود ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لقد كان في من قبلكم من الامم محدث ويك في امتي لكان عمر مخکې امتونو کې به یو محدث هغه چاته ویل شي چې الله ور سره برای راست خبرې کوي بغیر د وحی نه یعنی زما په امت کې هغه عمر دی یعنی عمر هغه دی چې برای راست ور سره الله خبرې کولې عمر هغه چې هغه په ځل باندې د رب ذوالجلال تجلیات به عمر هغه چې هغه باندې به ورود کېدو دیو جن محترم یاد ساتي د رسول الله صم تمام صحابه زمونږ د سر ګلونه دي د زمونږ د دین بنیاد دی د زمونږ د دین سند دی لیکن په صحابو کې د عمر شان بیا عجیب دی رضی الله عنه د امتیازي شان لري زمونږ کله ګستاخانو سره خبره راشي
مونږ ورته وایو په صحابو اعتراض مه کوئ، دا زمونږ د دین بنیاد دی، دا د زمونږ د دین سند دی. قسم دی که صحابو قرآن به وي، که صحابو دین به وي، که صحابو اسلام به وي، که صحابو احادیث به وي، که صحابه نو قرآن به نه وي، احادیث به نه وي، سنت به نه وي. قسم دی دا صحابه زمونږ د ټول دین دار و مدار بنیاد او سند دی. خامخام که بې زړه کېږي اعتراض کوئ، چلو په ابوبکر اعتراض کوئ مونږ به جواب درکو، په عثمان اعتراض کوئ مونږ به جواب درکو، په معاویه اعتراض کوئ مونږ به جواب درکو رضی الله عنهم اجمعین. مونږ د صحابه وکیلان یو او وکالت او دفاع مونږ ایمان ګڼو، دین ګڼو، فرض یې ګڼو، کوو به انشاءالله. خو یو خیر خواهانه مشوره درکو، په عمر اعتراض مه کوئ. د عمر د در ګستاخ ته الله معافي نه کوي. قسم دی په عمر باندې رب په خپل غیرت کوي. د عمر د در ګستاخ ته معافي نه کیږي. د عمر د در ګستاخ پسې د توبې دروازې بنديږي. موطا کې حدیث موجود دی، یو کس راغی خپل عمر فاروق رضی الله عنه مخامخ ته بوسونه کوي بے ادبۍ سره، سنوم دی هم جلالی طبیعت ولا سره النار ور نوم دی، پلار دې سنوم دی پلان کې نیکه دې سنوم دی پلان کې، اخر کې ورته وي لاړ شکور دی ور اغستره ایره شوی دی. د عمر په درد در ګستاخ ته معافي کله نه کیږي. ما ته یو کس وایي څه وجه ده، یو کس تاسو حنفي وي، مونږ په لږ کوشش وکړو درنه وابي کو، لیکن کله چې وابي شي بیا تاسو کوشش وکړئ واپس نه حنفي کیږي. ما ورته ملګری دا ستا د حقانیت دلیل نه دی، دا ستاره مذهب د حقانیت دلیل نه دی. ما ته ویلې نه دی، ما ورته ځکه چې ستاره مسلک بنیاد عموما د صحابه کرامو خصوصا د عمر فاروق رضی الله عنه په دشمنی باندې دی او د رب قانون دی. د عمر د در ګستاخ پسې د توبې دروازې بنديږي، کله چې د لاړ شي واپس نه راځي ذکر توبې دروازې پسې بند شي. ما ته وی زمونږ مسلک د عمر دشمنی مې او او تم باندې ما سره ما ته دا څنګه جیبه خبره کې. مورته ملګری د رمضان مبارک میاش راشي مونږ ته پوسکو شل رکعات تراویح باندې عمر فاروق رضی الله عنه صحابه را جمع کړي ولې نه مني دی وی ما کلمه صاحب د عمر فاروق نه دی ویلي د محمد رسول الله می ویلي دا د یو مجلس درې طلاق باندې عمر فاروق صحابه را جمع کړي ولې نه مني وی ما کلمه د محمد رسول الله ویلي د عمر می نه دی ویلي د یو مجلس د جنازې سلوړ تکبیرات باندې عمر فاروق صحابه را جمع کړي ولې نه مني وی ما کلمه د عمر نه دی ویلي د زنانو د کور د منځ مسله راغله ولی نه مني وای ما کلمه د عمر نه د ویلي. ما ورته ملګری خبره د کلمې نه ده، ما قدم به قدم عمر ته راوستي، تا د عمر دروازه پرې خودله، د عمر لار دې پرې خودله. خبره بله وه الله پیغمبر 1400 سال مخکې عمر ته ویلیو. بخاری شریف کې حدیث موجود دی عمر په کملار باندې چې تلاړ شي شیطان په غلار باندې نشي تللی. نن عمر دنیا کې نشته دی لیکن پر رب کعبه قسم عمر چې په کملار تللی دی نن 1400 سال بعد هم شیطان په غلار نشي تللی. مانه وزلی تاسو کو وې د رسول الله صم روزه مبارک جنت ته مرد الجنت د حدیث کې راځي ما بین بیتی و منبر روزه من ریاض الجنه حدیث ده. اما ته چې د ایران والا شیګان چې ورزي پلتا نو ورته ویلا تا د پته نشته ز خپل تلم بار بار تل الله دې مونږ تاسو ټول بار بار بوزي. ما ورته ته عمر پروت د قسم د جرأت نشي کولای چې دی ورشي باغ تر بار بار تاویږي په دې طرف نشي راتله دا غب لګي پس. برحال مارس کو محترمو عمر فاروق رضی الله عنه د په طبيعت باندې جلال غالب و د پاسه د زلزلہ راغله دغه سر اعظم کې بخپو وही ورته ولې خوځيږي عمر په تعادل نه دی نافذ کړي. نن تاسو لاړ شي 1400 سال تاریخ اوچت کړي د مدینه منورې مسلمان و تپوسا قسم دې نن 1400 سال تاریخ هم گواہی ورکړي د مدینه منورې مسلمان هم گواه دی. عمر فاروق رضی الله عنه یو گفتو یو خبره وا 1400 سال ضمانت تیر شوی دا بیا په مدینه منوره کې زلزلہ نه دراغلی. محترم یو قوم داو یو مونږ تاسو یو د الله کتاب هم شاته ورزو مونږ قرآن سره څه تعلق پاتې ساره راواخلو خپل کو تندي سره ولګو چرته نوې کورم جوړ کو دکانم جوړ کو حافظان صاحبان راول ختم وکي
بابا دا هر څه در سره مونږ منو، مونږ د برکاتو قایل یو، مونږ نه وابیان یو نه پنجبریان یو، مونږ دا برکات کرامات دا منو در سره. مونږ اعتدال والا خلک علماء دیوبند سره تعلق سره. لیکن قرآن د دې دپاره نه دی راغلی. قسم دی دا قرآن یو ژوند دی، د یو زندگی ده، د یو دستور دی، د یو ضابطه حیات دی. مونږ دا قرآن را واغستو، دم د جماعت الماری کې کېښودو او عدالتونو کې د انګریز نظام پروت دی. دا قرآن به شکایت نه کوي د الله دربار کې. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بیا به څو ورځې زما ستا خلاف دلته مدعي جوړ شي. دی وجه محترمو معاشره کې وګورئ تاسو، نن چین نشته دی، سکون نشته دی، خوشحالي نشته دی. بله ورځ مې یو اخباري ټوکړه کته، یو سړی 15 ورځو دپاره عدالت جیل ته ولی و، د هغې دپاره اپیل وکړو. جیل 15 ورځې و، اپیل یې 6 کاله پس عدالت کې منظور شو. مړه 50 کاله سړی عدالت ته ځي، 50 لکه لګئ، عمر ختم، پیسه ختم، مسله ونشي حل نشي. زما 13 ورځې کې یو مسله راغلې وه، موږ های کورټ ته لاړو، 2 میاشتې پس تاریخ میلاو شو چې بیا لاړو، ویل وکیلانو ورټال له چوټي ده، بیا 2 میاشتې پس تاریخ راکړو، بیا چې لاړو ویل جج صاحب نشته دی. ما ته وکیل صاحب ویل دلته خلک 13 کاله وشوم دغسې سي راسي. زموږ د ملک عدالتي انګریزي نظام دی. کاش که مونږ د علماو ته راغلي وی، قرآن ته راغلي وی. خو زمونږ ځای ما ته یو کس وایي زما یوه مسله ده ته یې لږه واوره، وایي که شریعت کې مې ګټئ چې بیا شریعت ته راوړم. نو مونږ قرآن سره همداروي، مونږ به ځکه بیا بوسو. دې وجې نه محترمو معاشره کې خوشحالي نشته دی، چین سکون نشته دی. ولې د قرآن سره زمونږ تعلق ختم شو. الان کې قرآن څه وایي؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. چا چې په دې نظام باندې خپل ژوند تیر نکو، فیصلې ونه کړه، د کافران دي. زموږ علماء اهل سنت تعویل کوي ومن لم یعتقد، ومن په عمل سره څوک نه کافر کېږي. اجماع د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ده، امام شمس الدین ذهبي کتاب الکبائر کې نقل کړی ده. خو که یو سړي 80 کاله عمر وي او په 80 کالو کې دا عقیده جوړه نه چې دا قرآن یو ژوند دی، نظام دی، نو بیا به د اسلام او کفر موږ تعویل کوو. تاسو کتلی و د افغانستان کې طالبانو 13 ځل اسلامي حکومت اوس بیا راغلی دی. الله تعالی دې ورته استحکام نصیب کړي. هم د ټولې دنیا کفر نظر دی پې، بس پروپیګنډا. ابل زما خوا ته یو صافي راغلی و، تپوسونه کول، ما ته ویل ته خو لوږې دي، قحط دی. نو ما ورته دلته تللی؟ ویل نه. همای دروغ وایي که نه په میډیا. دا 1 لک خلک چې امریکې بوتله، خدای دې پروپیګنډو له بوتله. دیو په میدان باندې جنګ وویلو، اوس د میډیا په لاره باندې هغې خلاف روي. الحمدلله تخر سره برابر مزیدار ښایسته روان دي، او کال پس به دنیا وګوري چې دا به پوره دنیا لپاره مثالي ملک وي انشاءالله. 13 ځل اسلامي حکومت و. ما ته تاسو به مشهور اورېدلی وي دا افغانستان په معاشي لحاظ سره د دنیا کمزوری ملک، لیکن ته لاړ شه امن وګوره، خوشحالي دغه دور وګوره. یو بوډۍ د ګورنر دروازې ته راځي، ډز دروازه، والي ورته راووته، ګورنر ابۍ په پلانکۍ لاره راتلم، والي صاحب د غاړې هار رانه لوېدلی د سرو زرو لاکټ. او ورته یې بۍ دا رغلو حکومت نه دی، اسلامي حکومت دی، په کومه لار راغلی لاړ شه پروت بۍ. بوډۍ چې په غلار باندې ځي، سرو زرو کالی پروت دی، 24 ګنټې تېرې شوي دي، یقین وکړه څوک جرأت نشي کولی چې اوچته کړي. زه کابل ته تللی وم څو کاله مخکې، د سربندۍ وي د خوارج چې نو کله دیو دا وجود نو مونږ بتلو جلسو ته بلاړو، کله به هفته و 8 ورځې و. کابل نه راغلو جلال آباد ته، دلته په دې یو چوک کې په 2م چوک زه چا سره میلمه وم. ما ته کس قصه کوله، ما ته دا چوک ګورې ما یو ویل طالبانو حکومت و، ویل په دې چوک کې صفایي ولاړو، ویل یو کس په سایکل روان دی، شاته ورسره غوټه تړلې، ویل په دې چوک ورنه ولوېده. سړي ته پته ونه لګېده، لاړو تېر شو. طالب ته هم خیال نشته دی ورته، خو ویل ګاډه چې راشي، ویل دا ته دغسې تاو شي، څوک لاس نه ورلي، چېرته راباندې طالب امتحان نه کوي. سړی چې کور ته ورسېدو غوټه یې وکته نشته دی ورسره، واپس راتاو شو. چې راغی غوټه پرته ده به چوک، خو دی هم نشي اوچتولی. طالب ته ورغی، ورته دا ما نه لوېدلي اوچته یې که ما، هغه خپله راواغست. هغه سایډ ته وکته چې څه سبه کېږي، ویې کته وی ده ته وایي څه دي به کې دی، ورته دا ورله ورکړه واله،
ګوره 2-3 घंटे په مصروف شهر بازار کې تیریږي لیکن مجال شته چې څوک د پردیش اوچت کی دا امن او دا نن څوک قتل نشي کولای دا چا عزت نشي لوټلای ابل ورځ ماشومان و تختول هغه سړی را سنگسار کړل را جوړه مړ ته بل د مریض لور کړ پر دې ماشوم د قتل کیسه غوا دي کې پیسو را زمو ملک سدي وای ماشوم نه ته ګردی وېستي ماشوم نه ته زلو وېستو ماشوم سره ته بدفعلی وکړه دا زله څومره درد کوي پر خو قانون تحفظ ور کوي په ملک خلکو ته محترمو زمونږ د مشکلاتو حل قرآن ته راتللی بس بله لار نشته دی مونږ ته خلک وایي زمونږ د پستۍ مشکلاتو حل وایي مونږ د ساینس ټیکنالوژي نه محروم یو قسم دی دا د دنیا د ټولو نه لوی دروغ دی زه تاسو نه تپوس کوم صحابه کرامو سره ټیکنالوژي وه ورسره جي قیصر او کسرا دغه زمانې داسې و لکه نن سبا روس او امریکا دا د صحابو خپو کې نه و پراته او نن راته یو ځل بیا وښوده ټولې دنیا کفر راغلی و الله دغه کمزوري طالب په لاسونو باندې مات کو مونږ ته وښوده جنګونه د ټیکنالوژي په زور نشي ګټلی جنګونه د ایمان په زور د الله په نصرت او طاقت سره ګټلی شي دې وجې نه محترمو دا دیني مدرسې دا زمونږ د دین محافظ ادارې دي دا علما دا زمونږ د دین محافظین دي قسم دی تر کله پورې چې دا مدرسې وي که نه دین به خپل اصلي شکل کې موجود وي ان شاء الله چې دا مدرسې نه وي دین به خپل اصلي شکل کې بیا نه وي تاسو د بغداد نامه به اورېدلی وي دا د مسلمانانو علمي مرکز و مونږ فخر کوو په بغداد لیکن په دې بغداد باندې یو انقلاب تیر شو د بغداد نه مدرسې واغستې نن حق بغداد ته لاړ شي بغداد ته قسم دی خلک مسلمانان د اسلام نه پیژني دلته تاسو ته وروسته خطیب صاحب را روان دی قاري کرام الحق صاحب دامت برکاتو مله ما ته خپله قصه کول 2 کاله مخکې ویل زه تللی وم ویل د هغه ځای د شیخ الحدیث سره مې ملاقات و شیخ الحدیث لکه دلته چې استاد محترم شیخ ادریس صاحب نوم اورېدلی دی که نه دې ته شیخ الحدیث وایي ویل شیخ الحدیث صاحب چې ګیرې خرولې ده برېتې خرولې دي انګریزي اختانې جوړ کړي دي پین شټ اچولی ټای اچولی ده دغه حالت دی او پیغله لورې د دې چې پورې جامې اغوستي پین شټ جنګي اغوستی دا حالت دی د ملک شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب خپله سفرنامه کې لیکي وایي زه چې بغداد ته لاړم ویل د هغوی د دیني مدرسو حال ما وکتو ویل مړه دا پته م نه لګېده چې دا خلک مسلمانان دی او که نه ویل یو چا نه مې تپوس وکړو دلته دیني مدرسه پخواني شکل کې شته و یو ښار یې راوښودو چل ته لاړ شه ویل زه چې ورغلم ویل خلک مې وکاته ویل دا پته م نه لګېده چې دا مسلمانان دي که نه ویل یو سپین ږیری محتمم یې و څه نه څه اثار دلته وو ویل واپسې چې راتلم ویل هغې ډېر زیات وجړل ویل بیا ما ته وی چې د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو دغه نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی و مونږ بغداد والا ناقدري وکړله الله رانه هغه نعمت واغستلو نن په سرو سترګو ژاړو خو هېڅ په لاس نه راځي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو دغه نعمت و ستاسو ته درکړی خبردار ناقدري ونه کوي ورنه الله به ستاسو نه واخلي بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سرو سترګو ژاړئ خو هېڅ په لاس نه درځي قدر به کوي انشاءالله محترمو د دې قدر دا دی خپل بچي دې ته راولېږئ عالمان قاریان حافظان یې جوړ کړي د مدرسې آبادي وساتئ د دې علماو په شا باندې کلک په کلک څنګ په څنګ ودرېږو به ورسې انشاءالله دغسې نه ورئ دا څنګ ولاړو تاسو ته پته ده دا مهنګایي خو یې نه وي که نه 50,000 تنخواه یې جاړې وي ګزاره مې نه کېږي ملا تپوس دې وکړه 10,000 تنخواه هم نه ده پته شته درته که نه ناشنا خو نه یې لږ قسم د دې علماو د خپل بچو ضروریات دباو کړي دي فقر و پاکۍ تېروي هېڅ پته تا ته ماته نشته زه تېرو ورځو کې په سفر وم یو مولانا صاحب راسره ناست و د پېښور کې پاتې کېدو ما ته وی 10,000 روپۍ زما ویل په دې 10,000 مې مسؤل گزاره کېږي ما ته قصه کوله ویل بچو چې مې کله ډېر تنګ کې چې غوښه راوړه ویل هغه کلاو چرګانه په کیلوګانو خرڅېږي نو ویل پېښور کې پلانګیسي ته راشم ویل زه چېرته میاشت کې یا په 2م هفته د 100 روپو ورته حقه غوښه واخلم راوړم په اوبو کې ورته دغه کړم بس د هغوی پسې ګزاره وشي
ولې الله به تپوس نه کوي د تا نه ستا بچی ته خو د قرآن ښودو دلتې حدیث یې ورته ښوده دین یې ورته ښود ستا بچی مسلمان جوړو دلتې قاري صاحب ورته 50 روپۍ پیس راوړ زه مړه جومان نه مراته سکول جوړ کړو سکول کې 0 روپۍ ورکې دلته 50 روپۍ نه ورکې محترمو دا یاد وساتئ دا عالم دا قاری دا حافظ دا بل جهان خلق نه د زما ستره دنیا دي دې ضرورت پوره کول په ما تاسو لازم دی وره څنګه چې خپل بچي پوره کړي دبم پوره کړي الله به کوي درنه تبوس دا د علماء وارثان دي د دین محافظین دي پوره کوو ورته ان شاء الله په خپل دیاړی کې په خپل مزدوري کې په خپل کاروبار کې د دې حصے وکړي لز درچې ګټي 2000 راوړ ورکوا ورته په دې خپل ضرورت پوره کړي خارج مولوی سي دغه څه وکاو ان شاء الله د جمعې مازیګره ده چې څوک را سره په دې وعده کوي زم په دې خبره ختموم ما سره وی لا سوچت کوي کلیوالو ته پوره لاسونه اوچت کې دیم نه پوره دواړه لاسونه دا به واده وي ان شاء الله زما مولوی صاحب نبی تاسو کوم چې ګوره هغه ماته ول چې زموږ ټوله پریدي وسیږي نو ما ورته چې ماشاءالله زه بهر ملکونو ته لاړم پریدي ماشاءالله هر ځکې دي وزیرستان ته تلم تیر ورځو کې نو هلته پوره علاقه ماته د ټوله پریدي دي نو ما ورته لما سره چې کوم علاقان را سره دي مې دا ما پریدي دي نو تاسو خو غیرتی خلک یې ما سره مواده وکړل زه به دیونه تاسو کوم ټیک ده کړئ ان شاء الله انا په زور ان شاء الله आवाज هم د پریدو نه د خپریدو आवाज وکي ټیک ده کنه ان شاء الله ټیک ده الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا